د آسټریلیا سابقہ کپتان کم کپتان چې د آسټریلیا د پاره 3 ورلډ کپ ګټلې جی ریکی پونټنگ خبره کوم. ریکی پونټنگ هم اخر د انډیا مکمل حقیقت ښکارا کړی دی کله چې آسټریلیا ورلډ کپ ګټلې دی. ورلډ کپ نه پس ریکی پونټنگ یو انټرویو جاری شوی دی چې په هغه انټرویو کې ریکی پونټنگ کوم خبرې کړې دي د انډیا مکمل حقیقت ښکارا کړی دی چې انډیا کم قسم کرکټ کوي د پیسو د پاره د سس کوي دی. نه علاوه عرفان پټان هم یو ټویټ کړی دی د کم ډي آر اس په وجه باندې چې د کم امپایر سکال په وجه باندې چې پاکستان د ساوث افریقا نه میچ بایللو هغه ډي آر اس هغه امپایر کال چې کم دی په فائنل کې انډیا ته هم مهنګا پروته دي چې په هغه باندې عرفان پټان یو ټویټ هم کړی دی. دا دوه معلومات به سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. څنګه چې تاسو له معلومه ده په ایشیا کپ کې انډیا څومره ظلم په پاکستان کرکټ بورډ باندې د پاکستان په کډاریانو باندې کړو. تشریولین کله سریلانکا ته کله واپس پاکستان ته کله لاهور ته کله کراچي ل بیا واپس سریلانکا له څومره ټریولینګ چې د پاکستان کرکټ ټیم په ایشیا کپ کې کړو نو دا هغه ټریولینګ اثر د پاکستان کرکټ ټیم په پرفارمنس باندې په ایشیا کپ کې پروت دی. پهله خو رضا کېدنه چې نه تاسو به دوبۍ کې کوي بیا سریلانکا ته راځو شوي به ټیمان ځان سره یو ځای چې موږ پاکستان د ایشیا کپ نه بهر کو نو دا ارس چې کوم دي نور ملکونو والا هم ګوري دا انګلند والا هم ګوري دا ساوث افریقا والا هم ګوري دا آسټریلیا والا هم ګوري ای لخکاري چې ظلم څوک کوي. نو دې ځکه ریکی پونټنگ په فاکس سپورټ له انټرویو ورکړی چې په هغه انټرویو کې فاکس سپورټس لا انټرویو دوران ریکی پونټنگ څه ویلي دا ټویټ ته وګورئ. دا وګورئ جی ریکی پونټنگ ویلي دی فاکس کرکټ لا this is a win of justice against cricket mafia. دا وای مونږ چې کوم ورلډ کپ وګټلو دا د کرکټ مافیا خلاف د یو انصاف یو ګټه ده جی. بل your money and power is still not winning world cup for you. دستا چې څومره پاور دی رستا چې څومره پیسه نه منم د انډیا کرکټ بورډ دا څوک یادوي خو انډیا کرکټ بورډ یادوي کنه یو پاورفل بورډ دی د پیسې لحاظ سره هم د پاور لحاظ سره هم. بیا هم هغه وای تاسو د پاور او پیسې چې کوم دی تاسو له ورلډ کپ نشي ګټلې که تاسو له ورلډ کپ ګټي به تاسو له سکلز ګټي اب تاسو له کرکټ څومره سکلز فل کلاړیان تاسو نه به تاسو ورلډ کپ ګټي ارستا پیسه وای تاسو ورلډ کپ نشي ګټلې. نو دا پی ریکی پونټنگ چې کوم دی عمدغه فاکس کرکټ له یو انټرویو ورکړی دا چې پاغه کې هغه بي سی سی آی پورا ټرول کړی دا. دینه علاوه عرفان پټان هم تاسو له یاد شي چې کوم لاسمن او حارس روف چې بالو کو هغه لیګ بیفور شو بیټسمن او امپایر نټ اوټ ورکړی ریویو کې اوټ راتلو خو امپایر سکالز په وجه باندې هغه نټ اوټ پاتې شو بیا هغه میچ ساوث افریقا وګټلو. نو سیم ټو سیم همدغه رنګ په ورلډ کپ فائنل کې د انډیا چې کوم مطلب دا فیصله پکې راغلی لیبوشین چې کوم دی لیبوشین ټریویس هیډ سره ولاړو یو لانګ پارټنرشپ دواړو کو میچ انډیا نو غټل نو لیبوشین همدغه رنګ بالکل په فرانت فوټ باندې بيخي وکټ له مخامخ لګیدو خو امپایر نټ اوټ ورکو چې ریویو به وایسته ریویو کې هغه ما امپایر سکال راو کچري امپایر اوټ ورکړو نو دا به اوټو امپایر نټ اوټ ورکو نو ځکه نټ اوټ راو امپایر سکال مطلب دا دی. نو هغه امپایر سکال چې کوم دی صرف پاکستان ته مهنګا نه دی پروت هغه امپایر سکال چې کوم دی هغه انډیا له هم په ورلډ کپ کې په یو غټ میچ کې مهنګا پروت او دا ول هربجان سنگ ویلی هم چې د امپایر سکال بيخي ختمول پکار دی انډیا چې بورډ غوړ نو بيخي ختمول شي. انډیا چې سو غوړ هغه کرکټ کې هغه رولز راوستي شي یو پاورفل بورډ دی obviously کې څه شک نشته دی. نو دا ول هربجان سنگ هم وی چې دا شی ختم کوي کني دا به تاسو لګران پروزي او ما غرنګ ما ول لګران پریوتو کچري دغه ټایم لابوشین چې کوم الاوټ شي تقریبا 58 ورځو په 58 ورځونو باندې سلورم وکټ پروت و. نو بیا آسټریلیا مطلب دومره مطلب هاي پریشر میچ کې بیا مشکل ده چې هغه سکور خیر کې لړیان ورسره د کرکټ په سبب بیا هم چې سکول شو خو د انډیا یو امید پیدا کېدې شو. نو امپایر سکال په وجه باندې هغه لابوشین چې کوم دی همدغه اوټ نه بچ شو جی. نو دې حواله سره بیډ امپایرینګ چې کوم دی عرفان پټان په هم یو ټویټ کړو. نو دا دوه غټ معلومات مې سره په دې ویډیو کې شریک کړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.